السلام علیکم ورحمت الله. دغه یو موضوع چې بار بار ملګری را لیږي او یو د ابوبکر په نوم باندې یو نوجوان هلکه هغه دغه خبره کړې وه چې دا کوم حدیث چې خلکو جوړ کړی چې حب الوطن من الایمان وایي دا دروغ دي. نو ما ته ملګري وویل شیخ صاحب په دې باندې څه خبره وکړه چې آیا دا حدیث صحیح دی یا نه دی. نو اول خبره خو به دا زه وکړم چې زمونږ خبره به د قرآن او حدیث سره د هغې د دلیل سره چې کله یو خبره موږ ته د هغې معلومات وشي چې دلیل باندې ده او د الله رسول علیه الصلاة والسلام کله علی الرأس والعین سر به مو تږدو او په سر سترګو باندې به هغه منو. اوس دغه خبره چې د وطن سره مینه کوله دا د ایمان یو جز دی او د هغې علامه ده، دا بالکل دروغ دی. دا د یو عالم یو قول دی. دا خبره بیا صحیح ده چې یو سړی دی په یو ملک مؤمنان اوسېږي، مسلمانان اوسېږي، د هغې سره مینه محبت کوي، صحیح خبره ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام ویلي بخاري کې صحیح حدیث دی، ویلي الله دا حدیث صحیح ده کوم چې زه وایم، ویلي الله ته زموږ په زړونو کې د مدینې مینه واچوله لکه څرنګه چې د مکې مینه زموږ په زړونو کې اچولې وه. دا کولی شي سړی، خو چې یو سړی دی د خپلې خاورې سره د خپل ملک سره داسې مینه کوي چې که زما د ملک سیک دی، که کافر دی، که هندو دی، او که هر یو څیز دی، که سپی دی، او که هر یو څیز، دا په بل مسلمان په بل مؤمن باندې غوره دی چې هغه زما خلاف یا وغیره نور، دا سړی دی په خپل ایمان وویریږي. رسول الله ویلي چې په داسې قوم پرستۍ څوک مړ شو من مات علی العصبیه، په داسې عصبیت مړ شو چې هغه لانجم د دې دپاره، جنګ هم د دې دپاره، د خاورې دپاره، کیسې قطارې هم د دې دپاره. رسول الله وایي دا سړی په جاهلیت مړ شو، مسلمان مړ نه شو. ګوره نو د خاورې سره د هغې د مؤمنانو سره مینه کول هیڅ مشکل نه لري، خو چې داسې مینه ورسره کې چې که زما د ملک زما د علاقې فاسقه فاجره بے حیا دی، دا په بل مسلمان باندې غوره دی، بیا یقیني دا د تاوان خبره ده او الله سبحانه وتعالی پې سړی رانیسي. ستا د ملک یو مؤمن دی، یو مسلمان دی، بلکې دا ملکونه وغیره دا جغرافیه عامه د مسلمانانو چې کوم څومره ده. رسول الله وایي چې مسلمان مؤمن که جسد واحد د یو بدن مثال لري، که هغه افغانی دی، که پاکستانی دی، که هندوستانی دی، که د افریقې دی، او دغه شانې که د سعودي دی، او که د هر ځای دی، که د هر ملک دی، که په اروپا کې اوسېږي، خو چې مؤمن مسلمان دی. رسول الله وایي که جسد واحد، دا د یو جسد، د یو بدن او د یو جثې په شانتي دي. کله چې یو بدن کې یو ځای ته درد محسوس شي نو د بدن نوره حصه خوږېږي. نو مسلمانان هم داسې مثال لري، کله چې یو سړی د سنې د بل مسلمان په درد نه دردېږي دغه مؤمن مسلمان نه دی. ګوره